وکړي نظر د کرم ما بنا واته ما په زنجیر بند ورولې رسول الله تا ما په زنجیر بند ورولې رسول الله تا. سورۃ الکوثر خود درته پته شته کنه ان اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چې کوم زما په علماء باندې اعتراض کوي هغه ته د سورۃ الکوثر هم پته نه چې سورۃ الکوثر کم یو سورت ان اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی ویکو اللہ ټول قرآن نو نازل کړي صرف سورہ کوثر نازل کړي نو دام د قیامت د ساره پوری کافی صرف سورہ کوثر ودا خو الله احسان کو چې د خلقو د پاره ټول قرآن را نازل. کاکا تو د قرآن د عظمت نه خبره زما په سینه کې قرآن پروت دی زما العلماء ورثه الانبیاء ته د علماء په زړونو کې قرآن پروت دی. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی د یو صحابی د عقل زکات خبر غټه ده خو ما درته مخکې ویلیو چې لیکلې چا ده قاضی حمید الله خان رحمت اللہ علیہ گجرانوالا اغلی کلی دی. قاضی سے فرمائی وی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې د یو صحابی د عقل زکات په خبر باندې ځان پوي کې د یو صحابی د عقل زکات سلوختمه حصہ د مال پوه شوې کنه د یو صحابی د عقل زکات یعنی د یو صحابی د عقل سلوختمه حصہ. حضرت قاضی سے فرمائی په دروس القرآن کې بحوالے سرا د امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې د صحابی د عقل سلوختمه حصہ زکات کو هغه په امت باندې تقسیم شو په خلکو باندې نو د قیامت د ساره پورې د هر یو سړی نه به د عقل یو خاون جوړي او د بلا حافظ ورته ملو شوی. زویم وجه صدا صحابه د اغي د عقل سلوختمه حصہ د یو صحابي نو ماته جواب ملاویږي صحابه له کو الله دا مقام ورکو نو د قران د وجنه ورته ورکو د صد وجنه ورته ورکو د صد وجنه ورته ورکو. قرآن ګوره صرف د علم نوم نه دی چې خلکو ته علم ملاویږي بلکې د قرآن سره سره خلکو ته عقل هم ملاویږي. زویم بے عقل خلق دی چا سره چې د قرآن دولت نشته د قرآن قدر بکو د قرآن قدر بکو خپه خو نه نو جواب ما ته پسړه باندې نه ملاویږي د قرآن قدر بکو. خبرې ګوره ډېری پرتی دي موضوع راته غټه پرته ده خو کوشش کوم چې خبره ز ختمه کم. د قرآن قدر بکو د قرآن والا قدر بکو. تفسیری کبیر کی لکلی شوی دی امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی صرف اعوذ باللہ باندے چی زکینا سب ما دا اعوذ باللہ نا لزر مسئلو استنباتو کو دا اعوذ باللہ نا صرف ما دا سون مسئلو استنباتو کو صرف دا یو اعوذ باللہ نا ما لزر مسئلی رو باسلی. اور حضرت عمر فرمائی عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فرمائی ویماوی چی در رسول اللہ نا دا سورة الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین ما چی ازدکڑا او دا اغیب تشریح او مطلب مقصد معنی مفہوم وی چی کم زمان ذہن تراغے وی کو اغز اولی کم او دا اوخونو دا پاسا دا اوخانو دا پاسے کیدم نو سلو خان با دا سورة فاتحہ دا تفسیر و دا تشریح بوجھ با برداشت نہیں. سلو خان سوک فرمائی زور سرا سوک فرمائی حضرت عمر فرمائی آو تو بوے کاکا کم عمر ہاں عمر چاہتا چھ رسول اللہ ہوئے عمر تو خو ډیر جلالی میں ډیر جذباتی میں اور ډیر زورور میں خو چې کله قبر ته کوش شنو بیا بسکه ډیر د پوینټ خبره ده او ډیر قیمتي خبره ده. رسول الله ورته وی عمر تو خو ډیر جلالی ډیر جذباتی هو چې کله قبر ته کوش په قبر کې به فرښتو سره سکے منکر نکیر چې کله درته ودرېږي سبکه. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی یا رسول الله
دا زړه به ما سره یو کو نه بئی. رسول الله ورته وی آو زړه به ما سره وی آو زړه به تا سره وی خا وی رسول الله وی چې زړه ما سره نو په دې زړه کې چې څنګه اوس قران دی وی بیا به قران یو کو نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی دلته مروت خلکو وی بالکل دا زړه بم در سره په دې زړه کې به در سره قران ومي. نو حضرت عمر ورته وی نو ټینشن نو پرابلم نو ټینشن نو پرابلم. بیا هیڅ ټینشن نشته. مخکې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره قیمتي خبره ده دینه ډیره قیمتي خبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی عمر مخې ته ګوره پولیس سراتم دی بره بال سے باریک تلوار سے تیز بال سے باریک تلوار سے تیز. عمر مخیتا آگے پولیس سرات بھی ہے. پولیس سرات پہ کیا کرو گے جو بال سے باریک ہے تلوار سے تیر ہے. حضرت عمر نے کہا رسول اللہ بتا تو صحیح جس وقت میں پولیس سرات پر گزر رہا ہوں گا مجھ عمر نے یہ دل ہوگا نہیں ہوگا. پیغمبر نے فرمایا ہاں عمر ہوگا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہوگا یا نہیں ہوگا. رسول اللہ نے کہا قرآن ہوگا. حضرت عمر نے کہا نو ٹینشن نو پرابلم میرا ایک قدم قبر میں ہوگا دوسرا قدم جنت کے دروازے پہ ہوگا. بیا خو هیڅ ټینشن خبر نه ده یا رسول الله چې زړم را سره په زړه کې قران ومي نو د حضرت عمر یو قدم په قبر کې او بل قدم به د جنت په دروازه باندې. تو د قران د زور نه څه خبره کاکا تا د قران د زور څه خبر تا خو هغه خلکو ته غریبانو ته لاس واچو د چا په سینه کې چې قران پروت زړه د درد نه خبره بیانو. ما ته د هغه کس کو شروع خوا د لکی مروت ځوانا چې زما یو عالم رور په سکوټر باندې روان دی